أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة المنافقون مدنية وهي 11 آية وفيها ركوعان. دا سورة منافقون پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. 11 آیاتون دی او 2 رکوع دی. شان نزول کے واقعہ دا سے چی بنی مستلق یو قبیلہ وا اور دغه قبیلے سردار حارث ابن ضرار د پیغمبر علیہ السلام خلاف د جنگ تیاری شروع کو. بنی مستلق قبیلہ او داغی سردار د پیغمبر علیہ السلام خلاف جنگی تیاری شروع کو. پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع چی ورسیدلا نو پیغمبر علیہ السلام دا مسلمانانو یو جماعت تیار کر دغه کافر مقابله د پاره. د صحابه کرامو سره ډیر منافقان په دې جهاد کې شامل شو. منافقان په دې خیال اوتل چې موږ ته به مال غنیمت په لاس راشي. منافقان سره لري چې کافرو خو بیا هم یقینو چې دې جنگ کې پیغمبر علیہ السلام به ګټه کوي. نو د مال غنیمت په خیال منافقان لاړل. پیغمبر علیہ السلام چې کله بنی مستلق قبیله مقام ته ور ورسېده نو حارث ابن ضرار دا کافر قبیله سردار دے خورست بیا مسلمان شوی دے رضی اللہ تعالی عنہ او دا دلورو دا پیغمبر علیہ السلام سر نکاح شوی دا دا پیغمبر علیہ السلام سخره هم دے و دا وقت کافر دا دے حارث ابن ضرار مخکنا دا ابو یو چینه یا کویو هغه ته به مرسی وي په هغه باندې د قبضه کړی و او به کافرو قبضه کړی وي. جنگ وشو او صحابه کرام کامیاب شو، غالب شو، کفارو شکست وخوړه. بنی مستلق قبیلې څخه خلک مړه شو، څو تښتېدل او پیغمبر علیہ السلام کامیاب شو. د هغوی ډېر مالونه نارینه زنانه د مسلمانانو لاس ته رالل.
دې دې پورې خو د میدان جنگ خبر اوشوله خو دې نه پس د مسلمانانو لښکر د دې مريسي کوي په غاړه په کوي اوس د دوی قبضه راغله کافرانو شکست وخوړه لا اوبه د دوی قبضه کې راغلې نو دغه ځای کې یو مهاجر صحابي او بل انصاري صحابي په اوبو باندې یو بل سره جګړه وکړه او خبره دې ته ورسېده چې یو عظیم قتل و قتال جوړېده مهاجر خپلو ملګرو ته آواز وکړ ای مهاجرینو راشئ او د انصاري خپلو ملګرو ته آواز وکړ ای انصارو راشئ قریبه وه چې یو لوی جنګ د مسلمانانو منځ کې خپله شوی وي خو پیغمبر علیه السلام عین موقع ته ور ورسېده او ډېر زیات خفه شو وی فرمایل ما بال دعوه الجاهلیه دا د جاهلیت نعرم ولی اوالا چې ای انصارو راشئ ای مهاجرینو راشئ دا خو د جاهلیت دا وطني نسبی او قومیت والا بنیاد باندې جګړې کول او یو بل سره امداد کول خراب خبره دعوها فانها منتنه دا خبرې پرېږدې دا بدبویه خراب خبرې او وی فرمایل مسلمان به د مسلمان امداد کوي که ظالم وي که مظلوم وي خو مسلمان به د مسلمان امداد کوي که ظالم وي که مظلوم نو دا د مظلوم سره امداد باندې خو هر څوک پوهېږي نو دا ظالم سره امداد به څنګه کېږي نو د دې وضاحت پیغمبر علیه السلام داسې وکړو چې د مظلوم امداد خدا دی چې د ظالم د ظلم نه بچ کا خو د ظالم امداد دا دی چې د ظلم لاس ولا اونیسا چې مکوه ظلم دا د هغه سره امداد دی نو مظلوم به د ظالم نه خلاص کی او د ظالم د ظلم لاس اونیسا که دا ظالم هر څوک دی که د رور دی که د پلار دی که د زوی دی که اشنا دی د ظلم لاس ولا اونیسا او دا د وطنیت او د قومیت او د نسبیت جاهلانه چغې پرېږدی دا بدبودارې چغې دي ګنده چغې دي دا مه وایه جګړه ختمه شوله په دې معامله کې دا مهاجري صاحب چې دی مهاجر جهجاه نومې دی زیاتې ده کړې او د ده مقابله کې سنان ابن ربره جوهني دا د انصارو د مدینې و په ده زیاتې شوی دی زخمی شوی مو عباده ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ته منت جاری وکړل سنان ابن وبره ته هغه ته به زما رور دی ما بخلی دی نو جګړه کې ظالم او مظلوم دواړه خپل رونه شو د زړه د اخلاصه بخنه وشوله او دواړه رونه شو د منافقانو یو جماعت د مال غنیمت په تمه باندې مسلمانانو سره تللی دي او د هغوی سردار دی عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د منافقانو یو لوی سردار دې په زړه کې د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو سخت دشمنو خو د دنیا د فایدې په خاطر ځاني مسلمان ښکاره کو چې ده ته پته ولګېده چې مهاجر او انصار دو صحابي او بل سره جنګ کوي نو ده په مسلمانانو کې بے اتفاقی پیدا کولو لپاره دا موقع غنیمت وګڼو او دغه وخت کې د په مجلس کې خالص منافقان را جمع او په مؤمنانو کې صرف زید ابن ارقم موجودو نو د انصار د مهاجرینو خلاف
راپورته کولو کوشش وکړو او دی ورته وایي دا منافق وی دا خلک تاسو په خپل وطن کې راوستل او شتم کړل او په سرونه م سواره کړل او په خپلو مالونو کې م وله حصې ورکړلې جیداد م ورسره تقسیم کړ او دا ستاسو په ډوډو چې پاللي کېږي اوس دوی ستاسو مقابلې ته راووتل آئنده د دوی سره مالی امداد مه کوئ پخپله به خوارهواري شي وځي به او اوس تاسو له پکار دی د منافق تقریر شروع دی ښه منافق عبدالله ابن ابی خپلو ملګرو ته وایي اوس دله پکار دی چې مدینې ته ورسېږې نو تاسو کې چې کوم عزت والا دی هغه دا ذلیلان د کلي نه وباسي عزتمن به ذلیلان وباسي عزتمن نه مراد د ده په خیال کې څوک دي د ده ډله انصار د مدینې هغې ته عزتمن وایي او ذلیل نه مراد څوک دی د دې بدبخته په خیال کې هغه پیغمبر علیه السلام او ملګري دي معاذ الله لکه چې ده وویل چې موږ به پیغمبر علیه السلام او ملګري د مدینې نه وباسو زید ابن ارقم صحابي چې په دغه مقام موجود او هغه دا خبره واورېده فوراً را پاڅېدی وی قسم په الله ته ذلیلې ته خوارې ته په غضب اخته او پیغمبر علیه السلام الله ولا عزت ورکړی دی او د مسلمانانو ورسره د زړه مینه ده ابه کامیابي او ته ذلیلې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین هغه په خپل نفاق باندې پرده اچول غوښتل لا نور به سوي هغه ویلي نو او چې د زید ابن ارقم غصه واورېدله په هوش کې راغی اوس پوهېږي چې کفر مې ښکاره کېږي نو زید ته وایي من ګپ لګو دا خو موږ هسې ټوکې کولې او زما په زړه کې د پیغمبر علیه السلام خلاف کار کول په زړه کې مې نشته زید ابن ارقم د دې مجلس نه پاسېد او پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او د عبدالله ابن ابی ټوله قصې پیغمبر علیه السلام ته بیان کړله پیغمبر علیه السلام چې واورېد ډېر خفه شو چهره مبارک باندې د غم او د غصې آثار ښکاره شو خو زید ابن ارقم کم عمره نو پیغمبر علیه السلام چې تپوس کړي هلکه دروغ خو نه وی نو زید ورته قسم خوري چې ما په خپلو غوږو دا خبرې د ده نه اورېدلي دي بیا پیغمبر علیه السلام ورته دې خبرو کې څه شک شبه خو دې نشته نو هغه بیا هم په دغې طریقه جواب وکړ دې نه پس دا خبره د مسلمانانو په لښکر کې خوره شوله او ټولو یو بل سره چې خبره کوله بس همدقه د عبدالله ابن ابی خبره بار بار کېده چې دقسې وي او دغسې وي دې خواته انصار هغه زید ملامته کوي چې د قوم په سردار د تهمت ولګو قطع رحمي دې وکړه نو زید ابن ارقم وایي په الله قسم قبیله خزرج کې د ټولو نه زیات ماته عبدالله ابن ابی محبوب و خو چې د پیغمبر علیه السلام خلاف خبره یې کړې ده نو برداشت مې نشو کولی که دا خبره زما پلار کړې و اوم به مې پیغمبر علیه السلام ته رسوله بل طرف ته عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اجازت وکړه چې د دې منافق گردن کټ کم بعض روایاتو کې دي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عرض کو و عباد ابن بشر ته حکم وکړه چې د دې سړي سر روي پیغمبر علیه السلام وی عمره د دې خبرې به څه جواب کېږي چې په خلکو کې دا شهرت وشي
چې د پیغمبر علیه السلام ملګري خپل ملګري وجني. د پیغمبر علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنہ منع کړ د عبدالله ابن ابی د قتل نه. د دې عبدالله ابن ابی زوی دی، د دې منافق یو زوی دی او ډېر کره مؤمن دی، د هغه هم عبدالله نوم دی. د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او عرض کوي پیغمبر علیه السلام ته که ستاسو اراده زما د پلار د وجلو وي نو ما ته حکم وکړه د خپل پلار سر به زه راوړم. ته به د دې مجلس نه پاڅېدلی نه چې ما به تاله د خپل پلار سر راوړی وي. او بیا عرض کوي خزرج قبیله په دې ګواه ده چې په دې ټول قوم کې زما نه زیات د والدینو خدمت والا او تابعدار بل څوک نشته. خو د الله د رسول خلاف خبره برداشت کولی نشم، نو بس ما ته حکم وکړه د پلار سر به راوړم. او دا خبره ځکه کومه چې هسې نه که ته بل چا ته حکم وکړې او زما پلار د بل چا د لاسه قتل شي او هغه سړی زما مخکې اوړي روړي، هسې نه نسبي غیرت را باندې غالب شي او زه هغه سړی بیا مړ کړمه دوزخي به شم، دا به زما دپاره د عذاب سبب وګرځېږي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل زما اراده د هغه د قتل نه ده او چاته مې نه دي ویلي. دې واقعې نه پس پیغمبر علیه السلام د عام عادت خلاف بې وخته سفر شروع کو، اعلان یې وکړ، په خپله په اوښه باندې سور شو. د پیغمبر علیه السلام د اوښې نوم د قصوا، چې ټول صحابه کرام روان شو. د پیغمبر علیه السلام خپله عبدالله ابن ابی را اغوسته او تپوس ته کوي چې دا خبره تا داسې کړې ده؟ بې شمېره قسمونه یې ورته وخوړل، وی بلکل مې نه دي ویلي او زید ابن ارقم دروغجن دی. عبدالله ابن ابی په خپل قوم کې عزتمندو، د ده د دې اقرار نه رستو خلکو زید ملامته کو، زید ابن ارقم. او ملګرو وی چې دوکه شوي وی په خبره، ابی داسې نه دی ویلي، عبدالله ابن ابی. پیغمبر علیه السلام د عبدالله ابن ابی قسمونه او عذرونه قبول کړل او زید ابن ارقم باندې د خلکو غصه وه چې ولې دې داسې خبره پیغمبر علیه السلام ته وکړه، دا دې ښه نه دي کړې. هغه هم د خلکو د رسوایۍ د وجې داسې پټ پټ کېده. د پیغمبر علیه السلام پوره لښکر مکمل شپه و ورځ یو شان سفر وکړ، ټوله ورځ او ټوله شپه سفر وکړ. او په بل ورځ باندې بیا هم د سحر سفر یې کو تر دې چې نور تیز شو. دقه وخت کې پیغمبر علیه السلام ملګرو ته یو ځای کې د دمې کولو حکم وکړ. نو پورا شواروز مکمل سفر شوی و، صحابه کرام ستړي ستومانه، خو چې څنګه د دمې اجازت وشو خلک پرېوتل او لږ ساعت پس اوده شو. راوی وایي چې پیغمبر علیه السلام د عام سفر کولو د عادت خلاف فوراً بې وخته سفر شروع کو او دا سفر دومره اوږد دی. د دې مقصد دا و چې په دې لښکر کې د عبدالله ابن ابی د خبرې شهرت ونشي، دا خبره خوره نشي. نو په یو کار کې مشغول کو چې دی په ځان یې دې خبرې ته خیال نشي. بیا چې سفر شروع شو نو دې وخت کې چې لا قرآن آیاتونه دې باره کې نازل شوي نو نو عباده ابن صامت راغی او ورته وایي دی عبدالله ابن ابی ته چې خپله د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شه او اقرار وکړه چې او دا غلطه خبره ما کړې ده،
خو ما لپاره بخنه وغواړه. نو خدای به دې وبخي. عباده ابن صامت عبدالله ابن ابی ته چې راشه اقرار وکړه، پیغمبر علیه السلام ته به درخواست وکړي چې بخنه راله وغواړه، هغه به له بخنه وغواړي، خدای به دې معاف کړي. وایي دغه وخت کې عبدالله ابن ابی نصیحت واورېده خو مخ یې واړو. نو عباده ورته وایي ستا په باره کې خامخا به وحی نازلېږي، تا مخ واړو، زه ته نصیحت کوم او ته مخ اړی. بله وخته په دې سفر کې زید ابن ارقم تاسې د پیغمبر علیه السلام خواته کله کله رانږدې شي، ځکه په زړه کې یقین دی چې دا سړی منافق دی، دروغجن دی، او دې ما ملامته کوي، ما رسوا کوي. الله به خامخا آیاتونه رالیږي، زما به پکې تصدیق کیږي او دا سړی به الله دروغجن ثابتوي، منافق به ثابتوي. ناصافه زید ابن ارقم وایي ګورمه چې پیغمبر علیه السلام باندې د وحی د راتلو کیفیت شروع شو، تندي مبارک باندې خوله راله او په سورلی پیغمبر علیه السلام چې ناستو نو سورلی به د ډېره بوجه کېناسته، اوښه کېناستله. نو زید ابن ارقم وایي زما امید پیدا شو چې اوس به انشاءالله وحی نازلی شي. پیغمبر علیه السلام نه دغه کیفیت چې ختم شو، نو زید ابن ارقم وایي زه په خپله سورلی پیغمبر علیه السلام په خپله سورلی وی د خپل سورلی نه لاس را اوږد که او وی زما غوږې ونیوه، وی ما ته چې یا غلام صدق الله حدیثک، یا لکه ستا خبره خدای رښتیا کړه. ونزلت سورة المنافقین فی ابن ابی من اولها الى آخرها، او د عبدالله ابن ابی په باره کې سورة منافقین د اول نه تر اخره پورې نازل شو. بل روایت کی دی چې مدینه منوره ته قریب یو لوی میدان دی، وادي عقیق وتوي، د مسجد نبوي نه چې مسجد قباء ته دی نو په لاره کې راځي وادي عقیق. وی دغه ځای کې عبدالله ابن ابی منافق د ده چې زوی دی عبدالله مؤمن هغه لټو، په لښکر کې ولټو، اوله نږدې ورغې او د پلار اوښه کېنوله او د اوښې په دې خپه باندې خپه کېښودله او توره ورسره ده، او پلار ته وایي په الله قسم مدینې ته تر هغې داخلېدی نه شي چې تر څو پیغمبر علیه السلام ستا د داخلېدو اجازت نه کړی، تر څو چې دا خبره نی واضحه شوې چې عزت والا څوک دی، ذلت والا څوک دی. عبدالله ابن ابی خوار او ذلیل دی، زوی ورته مخې ته ولاړ دی او لارې وله نیولې ده، او چې څوک په لاره ځي راځي نو ورته وایي پلار سره هم څوک داسې کوي پرېږده مه پلار ته مخه پرېږده. خو دی وایي نه چې پیغمبر علیه السلام اجازت نه کړې مدینې ته به نه دی، او دا خبره به نن سپینو چې عزت والا څوک دی، ذلت والا څوک دی. د پیغمبر علیه السلام سورلي را ورسېدله، وی څه چل دی؟ وی عبدالله لګېدلی دی، عبدالله ابن ابی یې ایثار کړی دی. دغه وخت کې دا منافق د خپل زوی ته وایي وی زه د ماشومانو نه او د زنانو نه زیات ذلیل عزت والا پیغمبر علیه السلام دی. پیغمبر علیه السلام دا خبر اورېد، زوی ته ورته پرېږده د پلار دا لار خوښه که چې ځي مدینې ته یې پرېښوده. دې ځای پورې د سورت منافقون د نازلېدو هغه شان دی، شان نزول. اوس دې نه پس دا سړی د دې قبیلې سالار حارث ابن ضرار دی مسلمان شوی دی، او د ده لور د جویریا دا د ده لور وه، دا هم پرې وینځو غلامانو کې راغلی ده، او دا پیغمبر علیه السلام تقسیم چې کړی دی د ثابت ابن قیس ابن شماس پیسه کې راغله.
نو ثابت ابن قیس دے جویریے طویل وی تو محنت مزدوری با اوکی مالا با دمر پیسے راکی نو تا با ازاد کم دے توی کتابت دے مکاتبہ کرلا اس دا رقم دا دی دا وسنکی دا دیر زیادو نو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ راغ للا پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کی ز مسلمان شوے ما شہادت کو ندے خبرے چی اللہ یو دے شریک و سرنیشتا شہادت کو ندے خبرے چی تدا اللہ رسولی او بیاوی زد ثابت ابن قیس پیسا کے راغلے ما او غز مکاتبہ کرلما خو پا ما چی کم رقم مقرر کردے زما دا وسن کی گی ما سر پاک امدادو کا پیغمبر علیہ السلام دا دے درخواست قبول کو او دا دی بدل الکتابت اگر رقم ورک او دای ازاد اکرلا او بیا وسر دا نکاح ارادہ اکرلا جویریہ خوش قسمت را کہ پیغمبر علیہ السلام وسر نکاح کی دی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ دری روز مخ کی خوب لیدلیو چی دا مدینه منورینا سپومیر آللا او زما جولی تر اپری وطلا وی دا خوبی چاہتویلی نو وچه کل دا پیغمبر علیہ السلام سر دا دی نکاو شلا دا خوب پا تعبیر پیش شلا چی دا مدینه سپومیر زما غی کی تر آللا اوز دا دا یو قوم دا سردار لور دا اوز دا پیغمبر علیہ السلام بی بی شلا دا دی خبر فیدہ دا او شلا چی دا صحابہ کرامو تا مجاہدینو پا قبضہ کی دا سی سل بی بیانی دا دی دا قوم وی اگا وینزی شوی وی او طولی وی جویریہ دی زمان مور شی او دا غیر قام زنانه دی زمان وینزی شی مناسب ندی من طولی دا اللہ پا نم ازاد اکلی دا اگا وینزی ازادی شلی اذا جاءك المنافقون چکلتا منافقان راشی قالوا ندوی در توی نشهد انك لرسول الله من شهادت کو چتا دا اللہ رسول والله يعلم انك لرسوله اللہ تا علم دے چتا دا اللہ رسول واللہ یشہدو او اللہ گوارے ان المنافقین لکاذبون چھ بے شک منافقان دروغ جنی وی نشہدو انک لرسول اللہ شہادت در تکو چھ تدا اللہ رسولے او رسول خوئے خو پدے شہادت کی دوی دروغ جنی تا رسول اللہ نمانی واللہ یشہدو او اللہ گواہ دے ان المنافقین لکاذبون چھ بے شک دا منافقان دروغ جنلی اتخذو ایمانہم جنتا دوینی ولی دیخ پل قسمون یو ڈال پدے قسمون بانلزان دا مسلمان دا گزار نبچ کئی پل جان و مال پہ محفوظ کئی نور دروغ جنلی اتخذوا ایمانہم دینی ولی دخپل قسمنا جنتا ڈال فصدوا عن سبیل اللہ پس دی منک ولکی دلال اللہ نا انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک دیر ناکار دے انہم بے شک دوی ساء دیر ناکار دے ما اغا کانوا یعملون چی دوی کم عمل کئی ذالک بأنہم آمنوا دا پدے وجہ چی دوی بأنہم آمنوا چی دوی ایمان روڑے دے ثم کفرون بیا کافر شویلی فتبع علی قلوبہم دا دوی پزلن بانے مہر جباریت لگے دلے دے فہم لا یفقہون پس دوی پوئی گینا پزبانی ایمان روڑے دے دزلن منکر دی مدعی دا ایمان دی کار دا کافرو کئی
نو دا بیمانی او دا فریب د دې په وجه باندې د دوی په زړونو مهر لګېدلی دی، په زړه کې خیر نه داخلېږي. فطبع علی قلوبهم، پس مهر لګېدلی دی د دوی په زړونو، فهم لا یفقهون، پس دوی پوهېږي نه. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ہر کله چې ته ووینې دوی، تعجبک اجسامهم، تعجب کې اچیتا د دوی بدنونه، دا غټ غټ بدنونه دي، نو دوی به تا په تعجب کې واچوي. ډول ډال والا بدن، د چاپلوسۍ خبرې، نو په دې تا دوکه کوي. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ہر کله چې ته ووینې دوی لرا، تعجبک اجسامهم، نو د دوی دا بدنونه تا په تعجب کې اچوي. وَإِن يَقُولُوا، او کچرې دوی خبرې کوي، تسمع لقولهم، ته به د دوی خبرو ته غوږ کېږدې، د چالاکۍ خبرې دي، ته به ورته غوږ هم کېږدې. كأنهم خشب مسنده، دوی داسې دي لکه اوچ لرګي تکیا کړی شوی، دا اوچ لرګي کټ شوی چې دیوال ته تکیا لګولي، د اسم نه دي، اوچ کړس لرګي دي، بیکاره دیوال ته ولاړ دي، نو دا بیجان لا یعقلو دي، په شکل ظاهري بدن یې درته غټ پټ ښکاري. ایمان پکې نشته دی، قوت پکې نشته، د جهنم خشاک دی. کأنهم خشب مسنده، لکه چې دوی اوچ لرګي دي ولاړ تکیا شوي. یحسبون کل صیحة علیهم، بزدل دومره دي، نامرد دومره و ډرپوک دومره چې چرته شور غوبل جوړ شي، وی اسې نه زمونږ خلاف خبره نی، په موږ حمله رامل شي. ځکه زړه کې جرمونه دوی ته معلوم دي، نو د خپل جرم په وجه باندې هر ځای چې شور زوږ شي، نو دوی ته اړه کې خطر راشي چې زور زمونږ خلاف خبره کېږي. یحسبون کل صیحة، دوی به ګڼي هر یو آواز، علیهم په خپلو ځانونو، هم العدو، دا دشمنان دي، فاحذرهم، نو دوی نه ځان بچ کا، دا خطرناک دشمنان دي دا منافقان، ځان ته نه بچ کا، هوښیار اوسېږه. قاتلهم الله، الله دې دوی قتل کی. انا یؤفکون، کم طرف ته دوی اړولی شي. د ایمان اظهار یې کړی دی او صداقت والا رڼا ویني، بیا هم د بیمانۍ په تیارو کې ځان غورځوي، نو د دوی په حال تعجب. انا یؤفکون، کوم اړخ ته دوی اوړي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. وإذا قيل لهم تعالوا، چې کله دوی ته وویلی شي تعالوا راشه، د عبدالله ابن ابی دته وویلی شو چې ته راشه او پیغمبر علیہ السلام ته اقرار وکړه، دعا به درته وکړي، الله به دې معاف کړي. نو د سر وخوځو، مخې واړو. عباده ابن صامت ورته ویل چې ستا په باره کې به خامخا قرآن نازلېږي، زه راته وایم چې راشه پیغمبر علیه السلام نه معافي وغواړه، بخښنه به راته هغه م وکړي، الله نه به م وغواړي. نو ته مخ واړو. بل یو روایت کې دی چې دله خلک د خیرخواهۍ لپاره ورغلل او ته ستا باره کې قرآن نازل شوی دی، خو اوس هم وخت تللی نه دی، راشه د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شه او اقرار وکړه او غلطۍ رانه شوې دی.
نو پیغمبر علیہ السلام بتا دپاره بخنه غواړي. نو دی ورته جواب کې څه وایي؟ وی تاسو راته وی چې ایمان راوړه، نو ایمان مې راوړه. تاسو راته وی ایمان راوړه، راو مې راوړه. تاسو راته وی زکات ورکړه، نو ور مې کړ. اوس دی کې نور څه پاتې دي؟ ولې پیغمبر علیه السلام ته سجده وکړم، بس یو سجده پاتې، نور یې مه منم سره. داسې د بې ادبۍ خبرې کوي چې تاسو راته وی ایمان راوړه، نو راو مې راوړه. تاسو وی زکات ورکړه، نو ور مې کړ. نو بس یو سجده ورته پاتې، نور ورته څه وکړم؟ او راځي نه چې پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې بس غلطۍ رانه شوې دی. نو د ده په زړه کې د سره ایمان وونه، ده چې هغه ایمان په کوم وخت کې ښکاره کو، نو هغه وخت کې هم پکې نه و. نو ده ته بخښنه غوښتل فایده نه ورکوي. وإذا قیل لهم تعالوا، هر کله چې دوی ته وویلی شي راشئ تاسو، یستغفر لکم رسول الله، بخنه به وغواړي ستاسو دپاره د الله رسول، لووا رؤوسهم، نو دوی سرونه وخوځول. ورأیتهم ته به وینې دوی لره یصدونه، چې دوی منع کول کوي د لارې د الله نه، وهم مستکبرون، او دوی غرور او تکبر کوي. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، د دوی په حق کې برابر ده. سواء علیہم، د دوی په حق کې برابر ده. استغفرت لهم، که چېرې ته بخنه غواړې د دوی دپاره، ام لم تستغفر لهم، یا ته بخنه ونه غواړې د دوی دپاره، لن یغفر الله لهم، الله به چرم دوی ته بخنه ونه کي. ایمان پکې نشته. ان تستغفر لهم 70 مرة، که اویا ځله ولته مغفرت دعا غواړي، لن یغفر الله لهم، الله بخینا. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، بشک الله هدایت نه کوي قوم د نافرمانو فاسقانو ته. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، دوی ویلی دي. هم الذين، دوی ویلی دي. هم الذين يقولون، دا هغه خلک دي چې دوی وایي لا تنفقوا، خرچ مکوي علی من په هغه چا عند رسول الله، چې دا الله د رسول سره دي. د منافق مهاجرینو ته وایي چندې مه ورکوئ، خیراتونه پې بند کې، دا انصار به په خپله تختی. هم الذين يقولون، دا هغه خلک دي چې دوی ویلي دي لا تنفقوا على من عند رسول الله، تاسو خرچې مکوئ په هغه چا چې د رسول الله سره دي صلی الله علیه وسلم، حتی ينفضوا، تر دې چې دوی به خوارواري شي. نو دا د خلکو رزق ستا په لاس کې دی چې ته وایې زه به یې نه ورکوم. ولله خزائن السماوات والارض، او خاص الله سره خزانې د اسمانونو او د ځمکې دي. ولكن المنافقین لا يفقهون، لیکن منافقان پوهیږي نه. د ځمکې او د اسمان خزانې د الله دي. کم خلق چې د الله د رضا دپاره پیغمبر علیه السلام سره امداد کوي، الله به دغه خلق اوږې تږي نه پرېږدي، خامخا به ورله امداد ورکوي. یقولون لئن رجعنا الى المدینة، دا منافقان وی لئن رجعنا، کچر من واپس شو الى المدینة، مدینه منوره تا، لیخرجن الاعز، خامخا به اوباشي عزت من کسان، من هذا مدینه الازل بذلیل، دا ذلیلان به اوباشي. نو الاعز ازیات عزت من دی ځان ته وي، الازل کمزوري ذلیلان مسلمانانو پیغمبر علیه السلام ته وي، معاذ الله. ولله العزة ولرسوله، عزت الله سره دی، ولرسوله او د الله رسول سره دی. وللمؤمنین، او مؤمنانو سره دی. الله عزت چاله ورکړی دی؟ خپل رسول او مؤمنانو ته. نو دا منافقان نه پوهېږي چې عزت والا څوک دی، بې عزته څوک. اصلي عزت الله سره دی.
بیا چې د الله سره د چا تعلق وي درجه په درجه هغه عزت الله هغوی له ورکوي. ډېر تعلق د پیغمبر علیه السلام د الله سره نو ډېر عزت هغه له ورکړی شو. وپسې د صحابه کرامو تابعین تبع تابعین تر قیامت مؤمنانو سره چې د چا څونه تعلق د الله سره دی هغه عمره عزت به الله ورکوي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم غافل دی نکی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم ونستاسو بچی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان پوئیگینا. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم غافل دی نکی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم ونستاسو بچی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا دا طاعت دا اللہ نا دی تاسو غافل نکی. من محبت کو بچو سر و مال سر خودم رنا چی دا اللہ دا عبادت نا پکی غافل شی. او کسوک دا مال او دا بچو سر دیر محبت کے او دا اللہ نا غافل شی دا غوی سحال. ومن یفعل ذالکا اگا چاچے دا کار اوکو دا ذکر اللہ نا غافل شو پا بچو پا مالونو فاولائک هم الخاسرون پس ام دا کسان تاوانیان دی. وانفقوا مما رزقناکم اولگوے دا اللہ پنم خرچ کے دا اللہ پنم مما دا اغمال نرزقناکم چی منگ در کردی دی تاسو تا من قبل ان یأتیا احدکم الموت مخ کے دا دین چراشیو کسلا تاسو تا مرگ دا مرگ نا مخ کے خیراتو نو کے دا اللہ پا نم باندے اولگوے او چی مرگی راشنو بیا فیقول ربی پس وائی دے اے رب زما لولا اخرتنی ولد زرستو نکرلم الى اجل قریب یو نزدے نیٹے تا لگ وخرا لراکا حج میں ندے کرے او مڑکے گما خدا یو کال دو عمر را چی حج للارشم زکاة میں ندے ور کرے لگ عمر را کا چی پاسم او دا زکاة پخپل لاس تقسیم کما دا سے نور دا نیکے کارنا میں ندی کرے اس میں وجنما لگ مقرا کا چی دا طول دا نیکے کارنو کم. فیقول رب لولا اخرتنی نو دے بوئی اے ربا لولا اخرتنی الى اجل قریب ولد زرست نکرلما الى اجل قریب یو نیٹے نزدیتا فاصدق نزب خیرات نوکم واکم من الصالحین او زب دنیکانو خلق نشم نچے زن کدن دراسی ناغا وقت خیر خیرات کے نسپی اسے پا جندو کا چیو سڑے پا جن کے پسحت کی یو روپے دا اللہ پا نمبانے اولا گئی یو روپے او دے زن کدن کوئی چی زما دا مرگ نرست 100 روپے ورکے یا دا اخپلوانے بیا 100 روپے ورکی دا اغسلو نا دا یو روپے غورا چی دا پخپل لاسی ورکی روغ جوڑ دے او دا خودے پا نمے ورکولا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا بالکل نرست کئی دلر اللہ پاک چالرا نفس یو نفس لرا لن يؤخر اللہ نفسا اللہ یو نفس نرست کئی اذا جاء اجلها چکلے نیٹا راشد دے نفس. واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پا اغس تعملون چتاسو کم عمل کوئی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.